یو کس وایي چې په عمره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول ضروری عمل دی او که نه، د دې نه علاوه عمره ادا کیږي که نه. عمره کې اوسو څیزونه دي، یو احرام دی، صدرونه تاول او نیت کول، تلبیه ویل، او یو طواف دی، او یو د صفا مروه په منځ کې سعی ده، درې څیزونه شول. او څلورم چې کله د سعی نه وزګار شوې بیا د سر ویښته خریل شول. دا څلور څیزونه دي ضروري په عمره کې. او طواف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې زیارت هغه مدینه منوره کې دی، هغه ضروري نه دی. لیکن بعض احادیثو کې اگر که علماو په هغې باندې د ضعیف حکم لګولی دی، هغوی وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی دومره پورې رالو زما د قبر زیارت یې ونه کړو نو ده ما سره بې وفایي وکړه. نو دا څومره بدقسمتي ده چې کچرې داسې وخت وی چې د الله رسول حیات وی او ته مکې مکرمې ته تلې، هغوی مدینه منوره کې و، نن سبا موټروی باندې په 4.5 غنټو 5 غنټو کې سړی راسي او ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات ته نه تلې. دا څومره غلطه خبره وه. نو اوس کم از کم که هغوی مونږ ژوندون حالت کې حیات کې نه شو لیدی، خو د هغوی قبر مبارک شته، د انسان سود کېږي هلته تلو باندې ډېره تسلي کېږي، نه تل پکار د عمرې رکن نه دی.